السلام علیکم ملګرو. لاهور قلندر نن په پېښور زلمي باندې خپل مټو کتو جی 241 رنز پې کړي دي جی د کې د پېښور زلمي کم میسټیکس دي پاغه باندې هم خبره کو ټو نغټ میسټیک خو پېښور زلمي دا کړی جی چې ته عثمان قادر ول ډراپ کې ستا تیر شوی میچ کې چې کم بیسټ بالینګ اته له عثمان قادر کړی جی او نننی میچ کې تا عثمان قادر ډراپ کړی داغه په ځای د صاد الکه ایستلې دي چې هغه انډر پریشر هغه ډیر زیات پریشر کې وډو کې الکو د ما خیال ډومبنه میچ و د پی اس ال ډیر زیات پریشر کې بال ته هم ډیر زیات شاله پچ کېدو او غلط ډیلیوري کول نو ډیر زیات او ډبې د یو غلطي خو پېښور زلمي دا هم کړی و. بل لاهور قلندر ویل پلیټ تاسو له سکور کارت خاري په دې باندې خبره کو د پېښور زلمي چې کم غټ میسټیک په دې میچ کې پاغه باندې هم خبره کو. لاهور قلندر کم میسټیکس کړی یا لاهور قلندر کم داسې ښه کار کړو چې پاغه باندې دومره غټ سکور دی لملو شو. که تاسو ګورئ ډومبني اورونو کې بال ډیر زیات ټرن خوړو پېښور زلمي چې کله بالینګ کول وهاب ریاض ارشد اقبال ډیر ښه ورونه وکړه. لاهور قلندر پاور پلی کې تقریبا 40 رنز کو 46 رنز چې ورکه 36 کو 40 سکور اغه نه پس بیا غي داسې راکې فخر دمن داسې کوله بیټینګ کو عبد الله شفیق ور سره ښه بیټینګ کو. تاسو له سکور کارت ښکاري جی مرزا بیگ 5 بال 7 رنز کړي فخر دمن 45 بال 96 رنز کړي دي عبد الله شفیق 41 بال 75 رنز کړي دي سیم بیلینګ 23 بال 47 رنز کړي ډیوډ ویزا 4 بال 8 رنز کړي دي. که تاسو بال وګورئ ارشد اقبال لومړني دوه ورونه ډیر اوټسټانډینګ کړي وهاب ریاض هم لومړني دوه وره اوټسټانډینګ کړي خو 4 اور 28 ور کړي بل 4 اور 45 ور کړي دوه وکټي وهاب ریاض هم اشتري دي. دې کې سات مسعود کچری تاسو ګورئ د عثمان قادر په ځای شتل شوی د 3 اور کې 40 رنز ور کړي وکټه د یو هم نشته. نو دا غټ میسټیک د پېښور زلمي چې یو خو بالر ډراپ کړي عثمان قادر او د غي په ځای سات مسعود اشتل چونکه ما خیال ډیبیو و د نسیم چې کم دی نیشم 3 اور 42 رنز وکټه یو هم نشته. سلمان ارشاد 4 اور 47 وکټه یو هم نشته. رومان پاور 2 اور 37 یو وکټه جی 2 اور 37 ډیر زیات سکور دی جی. نو کو شریتا سو د لاهور قلندر خو دغه 300 کسانو بیټینګ کړي آی کې خو شک نشته اوټسټانډینګ بیټینګ فخر زمان ویل پلیډ یار فخر زمان چې سکور کوي ز پیسې خوشاله یو خکې لاړی دی. اوس که شری موږ راشو د پېښور زلمي بیټینګ له محمد حارث هم سونک ورسره بابر اعظم هم سونک بیا سایم ایوب او کوهلر کېډمور ډیر ښه بیټینګ روان کړو خو تر کومه بدای بیټینګ کولو چې دومره غټ سکور په سر باندې پروت بیا سړی انډر پریشر چې څومره یو بال د نه هم مس کیږي نو سړی پریشر اخلي چې 241 ته چې اس کې نو ته یو بال هم پتا چې ډاټ زی تب خامخه پریشر کې راځي تب بل خامخه هډ کوشش کې نو چې د هډ ډیر زیات کوشش ته کې خامخه هر بال خو میډل کیږي هم نه خامخه وتا نه کې چتیږي دا های سکور چې سکول دا نقصان جی. نو سایم ایوب هم 51 رنز کړي په 34 بالونو کېډمور ډیر ښه اننګز روان کړو په 23 بالو باندې 55 راجپکسا هم ښه بیټینګ روان کړو خو تاسو لموي چې ډیر زیات سکور یې چې سکول بیا دغه مسله چې هر بال میډل کیږي نه او پریشر کې چې راشي نو بیا پریشر کې چې بیټسمن راشي نو هغه نه ډیر رسیدلې بال هم خو بیا میډل کول ګران شي. جاپک سره یو چکو والا دویم ته میډل نشو په باونډري کې شو 14 بال 24 رنز پاول 15 بال 20 رنز نیشم 8 بال 12 رنز وهاب ریاض 2 بال 0 سعد مسعود 8 بال 14 رنز ارشد اقبال 6 بال 2 سلمان ارشاد 2 بال 0 شاهین افریدی 4 اور 40 15 وکټ جی 5 شاهین افریدی 5 وکټ خبالنګ کړه جی زمان خان ډیر اوټسټانډینګ بالینګ کو 3 اور 28 2 وکټ حارث رؤف قسمت خراب د جی پی اس ال کې حارث رؤف د طرف ډیر ښه بالینګ لا تر اوسه پورې نه دراغله دا تقریبا 15 میچ دی چې ډیر ښه بالینګ د حارث رؤف د طرف نه دراغله 4 اور 38 یو وکټ ډیوډ ویزا 2 اور 20 راشد خان ډیر زیات ټبې جی کېډمور هم والو 4 اور سایم ایوب هم والو 4 اور 49 رنز ورکړي یو وکټ اشتلی د سکندر رضا 2 اور 24 وکټ یو هم نشته حسین طلعت 1 اور یو رنز ورکړي خرنه ور چې کوم دا حسین طلعت کو جی. نو جوابي کاروای کې پېښور زلمي 201 رنز کړي دي ورپسې کدا سکور مطلب 220 پورې هم دای کړي وي 210 هم کړي نو میچ په دون نو خو 240 ډیر غټ سکور د کاندا چې چسکیږي خامخا بیټسمن انډر پریشر کیږي او بیا چې پتا باندې یو طرف نو وکټ غورځيږي بل طرف له سیټ بیټسمن هم ولاړی هغه پریشر کې راځي هر بار مس کې 2 سره هم پریشر راځي بس بیا ډیر زر پریشر کې بیټسمن راځي چې هایست سکور ته کله چې اس کې نو پېښور زلمي یو بل میچ هم بایلو ګورو بچ مخ کې سکی را روان میچونو کې پېښور زلمي طرف سره نغه راځي لاهور قلندر خو ځات میچو ګټلو چانس ولا ملاو شو. نو دا ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنت خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.